نو بهرحال د جنت کې یو ځل چې یو انسان جنت ته لاړ که نه نو بیا به واپس چې کمدن هغه د وتو څه گنجایش په نی د بوډاوالي گنجایش په پکې نی په جنت کې به روایتو کې راځي و یو بازار به لګي هغې بازار کې دا جنتي چې داسې تیریږي که نه نه د دې انسان دا شکلونه د مخ دا نقشه به پرته وي دا انسان چې ورته وګوري یاره کاش چې زما دا چهره داسې وی نو عمقسې به شي ښه د مخ دا چهره دا نقشه دا به عمقسې بدل شي نو په دنیا کې ګوره یو مشین یو ټکنالوژي یو طاقت هم داسې نشي کولی پوهېږئ تاسو او یو خصوصا چې په جنت کې د ټول نه کم لوی نعمت دی هغه به دې جنتیانو ته د الله دیدار نصیب کیږي ښه د الله دیدار به نصیب کیږي نو روایتو کې راځي وایي دا جنتیان چې د الله یو دیدار وکړي وایي دې جنتیانو له به دومره خوند ورکړي چې دی به څه کوي دی به د الله په دربار کې درخواست کوي الله دا چې څومره نعمتونه دې راکړي دي الله دا ټول واخله خو یو نظر راته خپل دیدار نور نصیب که یو ملاقات یو دیدار راته خپل نور را نصیب که نو په هفته کې به الله د هرې جمعې په شپه باندې د مؤمنانو ته به د جنتیانو ته به خپل دیدار نصیب کوي الله دې موږ ټولو ته را نصیب کړي ښه او د الله تعالی دیدار زما په خیال په دنیا کې د هغې مونږه تاسو تصور نشو کولی چې کم مزه کم خوند او کم لذت پی ځکه چې کم الله د په دې دنیا کې دا ټول ښکلي څیزونه پیدا کړي دي دا چې مونږ څه ګورو که نه دا چې څومره د حسن اشیا دي د دې خالق الله دی الله به څومره ښایستی الله به څومره ښایستی لہذا الله تعالی دې مونږ ټول ګنهګارانو ته الله تعالی دې لومبې مونږ ته مغفرت وکړي الله تعالی دې مونږ بیا چې کمدنه هغه په خپل رضا مونږ ته خپله رضا راکړي او مونږ دې الله بیس په بیسه جنت ته داخل کړي نو او بیا دې راته الله خپل دیدار نصیب کړي مونږه تاسو سره څه عمل څه نشته خو بس د الله تعالی فضل دی نو صحیح شوه